څلور قسمه اموال داسې دي چې په هغه باندې زکات راځي. څلور قسمه اموال د هغه نه علاوه په نورو مالونو باندې زکات نشته دی. هغه څلور مالونه کوم کوم دي؟ په هغه کې یو سره زر، دویم سپین زر، دریم نغد رقم او څلورم ساماني تجارت. دا څلور مالونه دي، په دې باندې زکات راځي، د دې نه علاوه په نورو باندې نه راځي. اگر چې د نور مالونه داسې شته چې په هغه باندې زکات راځي، لکه چا سره څاوري وي، د هغوی ځان له خپل تفصیلات دی چې په بیزو باندې ځان له خپل نصاب دی، د غواګانو خپل نصاب دی، د اوښانو خپل نصاب دی. بیا د چا فصل وي نو په فصل کې د زکات خپل نصاب دی، په میوو کې خپل نصاب دی. په چونکې عام طور باندې زموږ په علاقو کې چې خلک کوم مال ساتي، نو په هغه کې دا څلور قسمه مالونه دي صرف چې په هغه باندې زکات راځي: سره زر، سپین زر، نقدي رقم او ساماني تجارت. بیا دا خبره چې دا رقم او دا څیزونه په څومره مقدار کې وي، نو سړی به صاحب نصاب ګڼلی شي او په هغه باندې به زکات راځي. یعنې د نصاب مقدار چې دی هغه څه دی؟ نو د نصاب متعلق اصل چې دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث دی، په ابو داود شریف کې ذکر دی. حضرت علی رضی الله عنه دا هغه راوي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي: اذا كانت لك 100 درهم، کله چې تا سره 200 درهم وي، وحال عليها الحول، او په دې باندې یو کال تیر شي، ففيها 5 دراهم، او په دې کې 15 درهم دي. او بیا فرمایي چې په سرو زرو باندې زکات نشته دی تر دې پورې چې هغه 60 دینارو ته ورسي. واذا كانت لك 20 دینارا، او کله چې تا سره بیا 60 دیناره برابر شي، وحال عليها الحول، او په دې باندې کال تیر شي، نو ففيها نصف دینار، او په دې کې بیا نیم دینار دی. نو د نصاب متعلق اصل چې دی هغه دا حدیث دی چې په دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 200 دراهم باندې 15 دراهم زکات په تور باندې ادا کړي. دراهم دا د سپینو زرو، او په 60 دینارو باندې نیم دینار دا به د زکات په تور باندې ادا کړي. دینار دا د سرو زرو. او بیا چې کله وروسته خلکو دا 200 دراهم دا اوتلل، نو د دې نه 52 تولې سپین زر جوړ، 52 تولې سپین زر. او کله چې دا 3 دینار اوتلل، نو د دې نه 1.5 تولې سره زر چې دا جوړ، 7.5 تولې سره زر. نو د دې وجې نه نن سبا چې مونږه نصاب بیانونو هغه مونږ دا یو چې کله چا سره 52 تولې سپین زر وي، یا چا سره 7.5 تولې سره زر وي، نو دا سړی صاحب نصاب دی، په دې زکات راځي. اصل دا حدیث دی. نو دا خو د سرو زرو او د سپینو زرو نصاب. اوس که چا سره نقد روپۍ یا ساماني تجارت وي، د هغه نصاب څه دی؟ نو د هغه نصاب دغه دی چې چا سره دومره نقد روپۍ وي یا دومره ساماني تجارت وي چې د هغه مالیت 52 تولې سپین زرو قیمت ته رسي، نو دا سړی صاحب نصاب دی. لکه مثلا نن سبا 52 تولې سپین زرو قیمت چې دی هغه 1,12,000 روپۍ، 1 लाख د نننې قیمت 1,12,000. نو کچا سره نغدي روپۍ 1,12,000 روپو پورې شته دی، نو دا سړی صاحب نصاب دی، په دې زکات راځي. چا سره د دې نه کمې دي، دا سړی صاحب نصاب نه دی، په دې زکات نه راځي. په دې کې یو خبره ستاسو ذهن ته راتلی شي، ګوره په حدیث کې خو 2 نصابونه ذکر شوي، یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله سره زر تاسو سره
دومره وي نو دومره نصاب دی او سپین زر دومره وي نو دواړه نصابونه بیان نو مونږ د سپینو زرو په ځای باندې د سرو زرو نصاب ولې وانخلو هغه کې زمونږ فایده ده هغه کې زمونږ په دې اعتبار سره فایده ده چې په کم روپو باندې په مونږ باندې زکات نه راځي چې کله مونږ سره پیسې ډېرې زیاتې وي نو په هغه باندې به زکات راځي بیا ځکه چې سونه چې دا هغه ډېره ګرانه ده د سپینو زرو په مقابله کې نو مونږ د سرو زرو نصاب ولې وانخلو او د سپینو زرو نصاب ولې واخلو په حدیث کې خو دواړه نصابونو ذکر دی نو جواب د دې دا دی چې بالکل په حدیث کې د دواړو نصابونو ذکر دی خو فقهای کرامو یو قاعده ذکر کړې ده هغوی فرمایي چې په دې دواړو نصابونو کې کوم یو نصاب چې انفع للفقراء وي هغه نصاب به اخیستلی په کوم یو نصاب چې فقراء او مساکینو ته زیاته فایده وي هغه نصاب به اخیستلی نو نن سبا په زمانه کې په کوم یو نصاب اختیارولو کې فقراء ته زیاته فایده ده سپینو زرو نصاب کې اختیار کړي ځکه چې د سپینو زرو نصاب اختیار کړي نو تا سره کمی پیسې دي نو پتا باندې بیا هم زکات راځي فقراء ته پیسې ملاوي او کدا سلو زرو نصاب واغستلی کې نو په دې کې په پتا باندې نن سبا په 10 لک روپو باندې هم زکات نه راځي نو د دې وجې نه نصاب هغه به د سپینو زرو واغستلی یو صورت کې دی چې سړی د سرو زرو نصاب واخلي هغه کې دا صورت دی چې یو زنانه د مثلا یو سړی دی هغه سره صرف 10 زر دي 3 زر ورسره نشته دی نه ورسره نقدي روپۍ شته دی صرف دا یو جنس دی 10 زر ورسره دي او په دې کې بیا کتل کېږي چې 7.5 تولې د دې نصاب دی که 7.5 تولې 10 زر وینو په دې باندې به زکات راځي او که نه وینو بیا پې نه راځي او دا په هغه صورت کې چې کله ورسره صرف دا یو جنس دی صرف ورسره 10 زر دي نه ورسره سپین زر شته دی نه د تجارت څه سامان شته دی نه ورسره نقدي څه روپۍ شته دی او که مخلوط نصاب دې سره وي لږ ورسره 10 زر پراته دي څه ورسره نقدي روپۍ دي څه بل یو شی دی مثلا سامان تجارت وغیره نو په دې کې به بیا نصاب چې دی هغه به د سپینو زرو اخیستلی نو یو خو د نصاب متعلق دا خبره بیا په دې کې یو اهم ترین شرط چې دی هغه د زکات متعلق دا دی چې په دې مال باندې یو کال تیر شي نو ال زکات راځي چې په مال باندې کال نه وي تیر شوی نو په هغه باندې زکات نه راځي د کال تیرېدو مطلب څه دی د کال تیرېدو مطلب دا دی چې سړی مثلا نن 26 رجب دی نن سړی چې دی هغه صاحب نصاب شو دومره پیسې ورسره راغلي چې د هغه مالیت 52 تولې سپین زرو ته رسي مثلا 2 لک روپۍ څوک مالک شو نن خپل د خرچو او د حاجاتونو علاوه 2 لک روپۍ ورسره وي نن 26 رجب نو آینده چې کله 26 رجب راشي نو په دې باندې به کتلی شي چې دې سره د 52 تولې د سپینو زرو کوم قیمت دی د دې نه سوا ورسره رقم موجود دی نو دا سړی صاحب نصاب به ګڼلی یعنې د کال اول سر او اخر سر ته به کتلی شي د کال په منځ کې چې څومره پیسې کمې شي هغه لره اعتبار نشته دی د کال په منځ کې څه پیسې سوا شي دې لره هم اعتبار نشته مثلا آینده کال په 26 رجب باندې د دې کال پوره کېږي او د هغه نه یو ورځ مخکې فرض چې 25 رجب باندې د هغه په ملکیت کې 10 لک روپۍ راغلي نو هغه په 26 رجب باندې دا نشي ویلی چې دا پیسې خو یو ورځ مخکې زما په ملکیت کې راغلي دي لهذا په دې باندې د زکات نه ادا کوم نه که یو ورځ مخکې راغلي د دې په ملکیت کې او که یو ګنټه مخکې کال مخکې دی صاحب نصاب کال وروسته صاحب نصاب دی په دې سړي باندې به زکات راځي او دا د شریعت حکم چې دی دا هم د خلقو اساني دپاره ځکه چې د هرې روپۍ حساب به څوک وکړي چې نن زما په ملکیت کې دومره پیسې راغلي په دې به کال کله پوره کېږي سبا دومره پیسې زما په ملکیت کې راغلي تېر شوي روز چې د په دې باندې دومره زما په ملکیت کې په مالیت کې اضافه وشوه نو هر روز په سړی خپل د مالیت حساب نشي لګولی چې په دې مال باندې
کال به کله پوره کېږي، پرون چې تېر شوی دی په هغه باندې به کال کله پوره کېږي. اسانۍ دپاره شریعت دا حکم ورکړی دی چې کال په شروع کې یو سړی صاحب نصاب دی، په آخر کې صاحب نصاب دی، په دې به زکات راځي. بیا دا خبر وشو چې دا څلور قسمه اموال دي چې په دې باندې زکات راځي: سره زر، سپین زر، نقدي رقم او سامان تجارت. نو د سامان تجارت نه څه مراد دی؟ سامان تجارت نه هر هغه مال مراد دی چې سړي د خرڅولو په نیت باندې اغوستی وي. هر هغه څیز چې د خرڅولو په نیت سره یې اغوستی دی هغه سامان تجارت دی. په دکان کې سړي مال ایښودی دی نو ظاهره خبره د هغه په خرڅولو دپاره ایښودی دی، په هغه باندې به زکات راځي. دغه رنګې یو پلاټ یې اغوستی دی د خرڅولو په نیت باندې، یو کور یې اغوستی دی د خرڅولو په نیت باندې، یو ګاډی یې اغوستی دی د خرڅولو په نیت باندې چې کله ماته په دې کې منافع کېږي نو زه به خرڅوم. نو دا ټول څیزونه په سامان تجارت کې راځي او په دې باندې به زکات راځي. او که د اغوستلو په وخت کې د خرڅولو نیت او اراده نه و نو بیا دا سامان تجارت نه دی. یو کور اخلي اراده یې دا دی چې په دې کې به ځان له پاتې کېږم، ځمکه یې واغسته خپل ذاتي ضرورت دپاره، نو دا سامان تجارت کې نه راځي، په دې باندې زکات نشته دی. خوا که لس کورونه ولې وانخلي او که شل جربه ځمکه ولې نه اخلي، خو دا په سامان تجارت کې نه راځي که خپل ذاتي ضرورت دپاره اخلي. دغه رنګې یو سړی چې دی هغه اغوستلو په وخت کې خو اراده دا کړې دی چې دا به زه خرڅوم، خو د اغوستلو نه وروسته بیا یې اراده بدله شو چې نه اوس نه خرڅوم، دا خپل په ذاتي مصرف کې راولم، اراده یې بدله شو، داسې بدلېدی چې اراده، نو په دې باندې هم زکات نشته دی بیا تر څو پورې چې دا خرڅ نه کړي. دغه رنګې اغوستلو په وخت کې یو متعین نیت نه دی، یو پلاټ اخلي، یو کور اخلي، یو ګاډی اخلي، نو سوچ کې که ما ته مثلا پلاټ یې واخیستو که موقع میلاو شي نو په دې به ځان له کور جوړ کړم، او که څوک په کرایه باندې اخلي نو په کرایه باندې به چاته ورکړم دا پلاټ، او که څوک ښه فایده راته راکړي نو دا پلاټ به خرڅ کړم. مختلف نیتونه دي. نو په دې کې ګوره دا هم احتمال شته دی چې دی خرڅ کړي، دا هم احتمال شته چې دی په کور جوړ کړي، دا هم احتمال دی چې دی په کرایه باندې ورکړي. یو متعین نیت نه دی، نو د دې وجې په داسې څیز باندې هم زکات نشته دی تر څو پورې چې دی خرڅ کړی نه وي. چې کله خرڅ کړي نو د هغه نه وروسته به په دې باندې زکات. نو یعنې دا خبره چې هر هغه څیز چې هغه د خرڅولو په نیت سره اغوستی وي په هغه باندې زکات دی. نو د دې نه دا خبره واضحه شوه چې په کور کې څومره سامانونه دي یا په دکان کې د استعمال څومره سامانونه وي، په هوټلو کې څومره لوښي وغیره وي، فرنیچري، دغه رنګې په فیکټریانو کې په کارخانو کې څومره مشینونه وي، دا د خرڅولو په نیت باندې دی نه دي اغوستی، بلکې دا خو د آمدن آلات او ذرایع دي. د دې په دې وجه باندې په دې څیزونو باندې زکات نه راځي. او کله چې زکات ورکې نو په دې څیزونو باندې مثلا یو پلاټ اغوستی دی، یو کور یې اغوستی دی د خرڅولو په نیت باندې، نو کله چې په دې باندې زکات ورکې نو مالیت چې دی هغه به د کومې روزي معتبر وي. مثلا یو پلاټ اغوستی دی 15 کاله مخکې په 10 لکه روپو باندې، نن په هغه باندې چونکې اراده یې د خرڅولو وه او اوس هم هغه اراده برقراره ده، باقي ده، اوس په دې باندې زکات ورکې نو په کوم رقم چې اغوستی دی هغه مطابق به زکات ورکې او که نه نن چې کوم قیمت د دې ځمکې د دې مطابق به زکات ورکې. نو په کوم روزي چې زکات ورکې د هغه روزي حساب به لګي چې نن روزي د دې پلاټ څه قیمت دی هغه مطابق به زکات وباسي او ورکې. وخت چونکې ختم دی څه اهم مسائل پاتې دي، آینده جمعې له به ذکر وویل څه واورېدل. الله رب العالمین دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. فآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.